ولا تقولوا او تاسو مو وایه علی الله د الله په حق کې الا الحق مگر حق خبره کوي د الله په حق کې غلط خبره مګر ډومبه الله وی دین کې غلو مګوي زیاتې او کمې پکې مګوي زیاتې او کمې پکې مګوي او بیا پس الله فرمایي چې ولا تقولوا علی الله او مو وایه د الله په حق باندې په الله باندې الا الحق مگر حق خبره د الله په حق کې کوي او حق خبره څه ده الله یې مو وایه د الله په حق کې نو سم وایه عیسی علیه السلام د الله زوی مو وایه عیسی علیه السلام د الله مو وایه مریم علیه السلام د الله مو وایه دغه رنګ جبرئیل علیه السلام د الله مو وایه ولا تقولوا على الله مو وایه د الله په حق کې الا الحق مگر حق خبره کوي حق خبره کوم ده انما المسيح بشک چې مسیح یعنی عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم علیه السلام دی رسول الله د الله رسول دی حق خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی الله نه دی بلکې دا څه دی دا د الله رسول دی وکلمته او د الله کلمه ده عیسی علیه السلام د الله کلمه ده کلمه او ته دی وجنوي امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې د انسان په پیدایش کې دوه عامل وي یعنی دوه سيزونه عمل کوي یو د انسان نطفه د خزي او د خاون چې کوم ملاب وشي د انسان نه چې کوم منی خارج شي د خزي رحم ته لړ شي د اغه نه چې کوم دی پر رحم کې اغه منی تر سلويخت ورځې پورې پرتوي بیا سلويخت ورځې چې بتیر شنو د غوخه ټوکړه جوړ شي بیا چې سلويخت تیر شنو خپل انسان د سلور میاشت کې جوړ نو دغه نطفه دغه عمل کوونکی د انسان په پیدایش کې او دویم سیز ور سره لفظ کن دی یعنی د الله حکم کن الله چې یو شنت وی کن فیکون شنو هغه شي نو دا دواړه سیزونه د انسان په پیدایش کې عمل کوي یو نطفه دویم د الله حکم لفظ کن دا دواړه سیزونه بعض خلکو نطفه استعمالي کې خود الله حکم نشي د خلکو بچي نشته ډیر علاج او خو بچی می نشته دي نو دا د الله حکم نشي دا دواړه سيزونه نو عيسى عليه السلام د زګه د وکلمته او د الله کلمه ورته د دی وجنه وي چې د عيسى عليه السلام په پیدایش کې نطفه نه و دا یو عامل نو صرف یو عامل چې هغه حکم د الله کن لفظ د الله کن لفظ کن نو په لفظ کن سره حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی نو د دې وجنه الله او فرمایل چې وکلمته او د الله کلمه لفظ کن ته ویل شي چې الله وی شنو شي عیسی علیه السلام خو پلار نو نطفه د عیسی علیه السلام په پیدائش کې نطفه عمل نه دی کړی بلکې صرف په لفظ د کن سره پیدا شوی دی د دې وجنه الله او فرمایل چې وکلمته د الله کلمه دا دویم عامل پکې نه دی استعمال شوی نطفه القاها چې وروي چول هغه چې دا وکلمته چې دا کلمه وروا چولا اولي گلا الى مریم علیه السلام دا دغه کلمه الله وروا چولا حضرت مریم علیه السلام دا جبرئیل علیه السلام راغه د لری نه پوکو دغه په گریوان کې دغه نه الله پاک په خپل قدرت او طاقت سره حمل چې کوم دې ټهراو عیسی علیه السلام پیدا شو وکلمته او کلمه نو وکلمته د الله کلمه نو یو تفسیر خدا دی چې دا په لفظ کن سره پیدا شوی دی نطفه پکې عمل نه دی کړی نو د دې وجنه وت الله پاک خپل کلمه ویل دا دویم تفسیر دا دی چې دا کلمت الله په معنی د بشارت الله سره دی کلمت الله یعنی د الله کلمه دا کلمه په معنی د بشارت سره ده وکلمته یعنی د الله بشارت د الله اذ قالت الملائکه یا مریم علیه السلام د فرشتي رالی او مریم علیه السلام ته زیر ورکړ چې ستا بچ کوم دی بچی کی نو دغه بشارت نو کلمه په معنی د بشارت سره ده وکلمته او دها کلمه القاها چې ورچولی وو الی مریم علیه السلام ته د الله خپل حکم حضرت مریم علیه السلام ته ورواچو